د نوح علیہ الصلوۃ والسلام زویو پلار چې ورته ویلي چې کشتۍ کې سور شه ناغو نافرمان انکار وکړو. پلار ورته وی چې بچیا دا نننه طوفان او عذاب داسې دی چې دې زینب اس ځای کې خلاص نشي. زوی ورته وی چې زب پاس غره ته وخېجم او په هغه ځای کې به د دې طوفان نه پناه واخلم. عزیزانو الله دې امان راکړي. علما لیکي چې د په یو سمسته کې ننوتو پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه. چې بند کړه نو د دنه خپل تشي متیازې دومره ووتې چې دی پکې غرق شو. خدای طوفان د خپل ځان نوم سړی ته جوړې دی. یوازې دا خبره نه ده چې تبا د دې داسې مثال ده لکه یو بادشاہ تا نجومیانو ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاه یم، فوج را سره دی، اسباب د جنگ را سره دي، توپ را سره دي، اخر د ازمره برازي پکما واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج ودروله. وسله ور سره دي او توپ ور سره دي چې بای دې خار ته بزمره راضی پکما د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راضی څنګه. واده وشو، ډوله رااله، ناوی او زلمه ناستی. د ناوی د زمری ته زلمی ته وې چیرې دا ستا پلار د زمری نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدلی چې د دې زمری دا شکل څنګه دی. نو د ناوی او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و څه چې د دنیا رواج. د هلک تیلی را واغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړ چې د ناوې ته وښیمه چې هغه زمری داسې چې د زمری شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته وی چې زمری داسې شکل او مغه وخت کې هغه د حلوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوب کو د بادشاہ زوی د مړی نه ونیو مړی. دنیا حیران شو دا چل څو شو. د ناوې څه چلو کو ناوې ورته وی چل مال مان دې کړ دا چل شو. عبدالرحمن بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې. د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې چې د خزان باد پر راشي نو خلاص بنشي.
تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپل متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق کی عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې و شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاء نه یو جوړه په دې کشته کې و هغه تروته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع نوح علیہ السلام تا آدم ثانی د دې وجه وای چې یو انسانی آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوی او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شو د تبلیغ ژوند چې د 9.5 کال تبلیغ د په پیغمبري جبه 9.5 کال کړو او عمر یې چې د 0 کالو نه پاسو عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي د اوبو په شکل کې راځي مخکې نورو بیانونو کې براشي د ماشو په شکل کې راځي د تندر په شکل کې راځي د چندخانو په شکل کې راځي د ملخانو په شکل کې راځي په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی عرض مداو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلف کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنه عذاب انتخاب الله تعالی نل پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی قوم د خدای نه باغی دی نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي نن خبر ګوره بیا د دې ملک حکومت الله تاسو ته څنګه نصیب کړي په 40 کال کې د پاکستان قوم داسې حکومت اونلیدو چې د دوی زړه خوشحال شوی اوړې په وبس کړي اړیا حکومت چې راځي دروغجن فریبی دوکباز بے ایمان اړیو چې راځي او یو څه او کای بل څه عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم بزرگان تیر شوي امام بخاری رحمت الله علیه چا ورته ویلي چې دې زنه زر میله فاصله باندې یو سړی دی چې هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل خپو زر میله پیدا مزل کو یو حدیث پس نن والله ک تاسو زر قدمه یو حدیث پس مزل کړم دې چرته زر قدمه زر قدمه خډیر شه دې لس قدمه چا درته ویلې چې بار په دې سرک یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا قوم ورته څه وایي او مړه مونږ له لږ حدیثونه یاد دي مونږ له پولیس دا قوم دا د امام بخاری هم دا تاسو مونږ گزار خلق دغه سی دا نور د لچر دا پرې دا مونږه شیخان مولیان میاگان کنا اغنجیان دا خلق دا پیران دا د جیبونو ګړ کپان پیر جیسے بلو پٹھائے پہ سر کڑیو پیر جی وی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر دا چرڑے مار دوی تاوایا کنا جرازہ یو لس میلہ مخ کے یو بزرگ دے اغتے یو حدیث یاد دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لس میلہ اور پسی لانش ستاسو دوا پکار دانن چیزا دمرا سخت خبری میں خلین اوزی پکار ندی چیزا دسے ہوک و زما پا خدا قسم دے چی ما دا اوریدی لی دی دا چی 200 میلا لری یو بزرگ دے او اغا محدث دے او اغا تا دا پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میلا المزل ورپسے کڑے ما یو د مولانا روم یو کتاب ویلو د پارا 15 میلا 11 بجې د ورځې اوزګار شوه د مدرسې نه او په سیکل سور شوه 15 میلا می مزل کړي او بیا می تر مازیګر هغه سره هغه کتاب ویلې ده او مازیګر بیا په سیکل را سور شوه او ماقام دل تر رسیدل یو کال دا دلته کګه والا د تاسو سره جوخته څو میله به دې زینا کم از کم 15 میله به دې کګي ولې کیو عالمو چاغتا د فقاهت یو فن یادو 3 میاشتې دې کګي ولې تا سحر وختي پیدا روان شوه او 2 غنټې مې هغه سره تیر کړی او بیا په خپل خپور روان چې ما سره سایکل نو په خپل خپور دا خو ذوق غواړي مینا غواړي شوق غواړي ماتا د مثنوی مولانا صاحب ویلي چې ته خډیر لوی تکلیف کې مالجی زه د مثنوی یو شعر مجبور کړی ما یو شعر بیا څه شعر دی ملغه دا دی چې شاد باش اے عشق خوش سودای ما شاد باش اے عشق خوش سودای ما اے طبیب جملہ علت ما وہ خوشحال اسے اے جناب محمد الرسول اللہ پا عشق کے ڈیر خے سودا زما او د تمام مرضونو دوائی سودا زما اے د رسول اللہ پا عشق کے چکم سودا زما پزل کے پیدا شوا پا خدا قسم اغا د ټولو مرضونو د پارا دوائی وگرزے دا عاشق خو یو درد لریڑک یو درد اگر درد پیدا شو اد ټولو مرضونو علاج بیا د ټولو مرضونو
مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی و تبارک د مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ د دې خپې ګنګرین یو بیماری ده دا خپې ګنګرین شو ډاکټرانو چې وکړو هغه ورته دا خو به خپه پرې کول غواړي بالکل د غمانه کې بیخ کینی ټول بدن به پویزن کیږي او دا به مړ شي ډاکټرانو ویل صاحب خپه پرې کوي ویل پرې ډاکټر راغی نشستن ویل دا څه کې وی نشستن درته و خپه ده نه پرې کوو وی نه خپه به مې پرې کوئ خو نشه به نه راکوئ ویل دا ولې ویل بس بې نشې به پرې کوئ ډاکټرانو ویل خپه بې نشې پرې کول په ټکي به مړ شي دا ذمواري اوس څوک اخیستی شي جګړه وه یوه ګنټه مولانا ورته وایي والله که رانه پرې کوي چې تر څو وعده نه کړي چې نشه به نه راکوه هغې ویل ښه لیکلي راکه که ته مړ شوې نو ته به خپل ذموار هغه ورته ولیکل چې که زه دې خپې پرې کېدو نه مړ شم نو زه به خپل ذموار خپه پرې کېدل شروع کړ دې ځای کې ورته پرده واچوله او خپه غسل شروع چې شروع یې کړ خپه غوسه کړه اوس مولانا مسکې مسکې کېږي نه وایي کوي نه پای کوي نه څه کوي خپه غوسه شوه پټه یې وشوه واډ ته یوړی شو ډاکټران سبا راله چې دا به مړي سار چې راغی مولانا ورته خندل سال دی جی ویل بالکل ټیک ټاک ډاکټران پې راله مولانا صاحب حال به وی اوس هغه زه خپل کار کوئ تاسو خپل کار وکړو ما خپل کار وکړو تاسو اپریشن کار او اپریشن هم وکړو او زما د راز خبرې ما نه څه تپوس کوو ویل نه پرېږدو دې نه حل به وی ډېرې مجبور کړی ویل تاسو چې زما خپه غوسوله نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خپه کې ازغه لار شم نو خدای پاک به د هغې اجر ورکوي نو په دې حدیث میں سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغې به هم اجر ملاویږي نو زما خو خپه غوسیږي چې د دې به څومره اجر نو په هغه اجر کې مې تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروت وم تاسو خپه غوسه کړې والله که زه پې پوه شوی تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا حدیث ذوقي څیزونه دي او حدیث د محبوب خبرې دي نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري که نه اوس خر ته د محبوب خبرې کوه نو اپې څه پوي دا نن چې د چا ودونه و دا خلک داسې را روان دي او دوو کسو مال املاس راکې د وریجو بوی چرته عدله ته دي بیګا پې درې ډمې ګډې څوکو تعلقات دي خدای دې دا تعلقات ستاسو په سر ماړي تعلقات چې پالې جنت به نه ګټې دوستای چې کې جنت به نه ګټې د کمسلو د رزیلو مرګرتیا چې کې جنت بوی به در باندې حرام جنتونو ته ګوره مونږ ته ګوره دا ذوقي څیزونه دي د پیغمبر یو صحابي واورېده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء د پیغمبر کدو ډیر خوښو کدو ډیر خوښو یو صحابیو هغه زما د خدای په ذات قسمی کزه په زندګۍ کې بل شی وخورم بغیر د کدو نه چې زما د محبوب کم شی خوښو نو زه بلا بل څه شی خورم پیغمبر راوغوښتو ویل مبارک شه خدای ما ته ووایي چې دته د جنت زیری ورکړي
اخو ذوقی سیزو نہیں. یو صحابی راغے و یا رسول اللہ دس عمل راته وخایا چې ډیر منی کېدی نشم خو چې بس پاغي ټینګ ولاړ. ول پنځه منځونه سار فرض ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن دا ټیک ټیک کوا. اصحابی روان شو والله لا ازید علی هذا ولا انقص. والله که په دې پنځه منځونو نسو زیات کم او نیته کم کم. نفلونه هم پکې ووال چې نفلونه مفلونه هم نکو. بس پیغمبر د پنځو منځونو وې والله که نه پس زیات کم او نیته کم. پیغمبر صحابه ته وې که یو سړی دا شوقي چې په ژوند می جنتی سړی ولیدي نو دې سړی ته وګوره. ولی ځکه چې د پیغمبر لفظ کم د خولې نه ووت والله که دې نه زیات چې دې خولې نه کم وتي زه به پکې څه زیاتوم. دا ذوقي څیزونه دي عزیزان. مونږ څه بني آدم یو یا مونږ څه سړي یا مونږ کې څه انسانیت شته. مونږ هغه الفاظ انسان ته وایو چې هغه انسان داسې چې د خدای بنده بم نه. ځکه چې د خدای بنده هغه څوک چې چا کې د خدای بندگی وي. چا زندګۍ کې چې د خدای بندگی نه یا بنده نه. مولانا روم وایي چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی خو هغه زندگی ده چې د چا په زندګۍ کې د خدای بندگی وي. چا کې چې د خدای بندگی نه هغه شرم ژوند ټول شرمېدلی. ما یو جلسه کې تقریر کولو نو یو پیر صدر کړی و دغه جلسه او هغه پیر چې خالص د بازګل کوتکو مونه سونه مړه خو سب مرداری و. خلق وی جی دا زمون باز بزرگ دی او دا صدر مال ډیره خدا دغه صدر خدا. تقریر میں جی شروع کو نو آخر کې او شیر خلیل راغه په کارخونو چې ما ویلې مالکار شیطان میں کند نامشولی. داغه کار څو د بر امام صاحب د ډمو هغه شکرانه بده خوړې ګار داو د بر امام تمام بڑواگان چو هغه د مریدان. نو مالکار شیطان میں کند نامشولی گرولی این استلعنت برولی. کار د شیطان کی او ځان ته پیر او ولی وی مالک دا ولی داسی نو په د خدای لعنت. مونږ ځان ته نیکان وای ځان ته خلق وای او زمون هر عادت د شیطانت هر عزیزانو که تاسو دا خیال کوئ چې په دې ملک باندې با حکومت دا سراشي چې دا ملک به ټیک کی. زما په خپل زندګۍ کې ماته یقین نشته. دروغ درته نه وایم. په خپل زندګۍ شاید چې زه ژوندم نو د پاکستان حکومت با داسې نه ګورم چې مونږ ته پکې
هغه زندگی نصیب شي چې کومه زندگی د خدای او د رسول ویلې ده هغه قانون د ملک قانون شي کم قانون چې په 23 کال کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي هغه قانون شي دا زنه ګور نو امید او مایوس قطر نن خبره وګورئ نه دا د خپل ملک لاهور او مشرق او پنډای اخبارونه وګورئ پرون پلس 11 بجې په میرام شاه 8 جازونو بمباری کړي او په هغه بمباری کې تمام بازارونه تباه شوي دي 80 کسه پکې مړه دي او 200 زخمیان دا بمباری په داسې شی شوې ده چې په دې 13 تاریخ په دې ځای ما جلسه کړه د دې خلقو مزاج درته جلسه لاویات یا زره خلق راغلي او یو سړی د 2 بم ور سره دي 2 بم زما د سټیج تر رسیدو د بمونو منځ کې 15 منټه فرق 15 منټ پروګرام داسې سیټ شوی و چې په دې ټیم به د سټیج تر راسي او مونږ به د سټیج لاندې بمی خي او بس غړم بشي الله دې هغه خلق خساتي فوراً پوي شوي دي او دواړه بمونو والای سره د بمونو نیولي او زه چې ورسېدم ما ته چا حل نه دومره وشو چې سرکاري خلق را سره کلک نختی او ما تقریر چې بس شنو بیا میران شاه کې زپرې خم نه نو فوراً په یو منډه د میران شاه نه رئیس ته مو بنو ته راسپارل نو چرالم دل تر غینه خنیو دانن به په میران شاه کې 80 کورونو کې سالی او په 200 کورونو کې بسالی او بیا دې شرمېدلی ملک ته وګوره چې د ډاکټرانو په کې هړتال دی ته ماته ووایه چې دا هم د انسان بچی دي چې د خلکو بچی په بم کباب شو او ته د تنخوا او د نوکرۍ په غم کې او د بل کباب شوي بچی ته نږدې نه ورځي دام د انسان بچی بیا دام حکومت ته چې کوم حکومت یو کلرک نشي چپ کولی کلرک کوم حکومت د اوسجاب ډاکټر نشي چپ کولی هغه حکومت له ګړنګ کنسته په کار دي چې تورو خاورو له ننوځي حکومت پرېږدي ورک شي ځان له په ژوند قبر وکني او مردار دا حکومت دی چې زما لال شوی بچی به په اسپتال کې به دا نرسانې وله نږدې نه راځي دا مټي دی زما وس ورسي زه به یو نرسه لیونو سپو ته وتړم د مسلمان ملک کې د ښځو نرسو څه ضرورت دی تاسو له شرم نه درځي بېغیرتو چې تاسو خپلې لوڼه او خویندې په اسپتال کې نرسانې کړي دي او په پردو کوتکو لاس وهي داسې نه د اوس ملک به بېغیرته چېرته وي دا نرسانې د چا خویندې او د چا لوڼه دي سړي ټول قات شو ملک وران شو ښځې خو دې د ښځو خدمت کوي که نه د ښځو څه کار دی چې سهار هلکانو او مریضانو له راځي او استنجاګانې ورته کوي زه په سی ایم ایچ اسپتال کې داخلم ښځې رالې ما ته تا له مخ لاس وینځو مورکې رستو شئ ښځه به ما له مخ لاس وینځي ما خپله ښځه باندې چېرې مخ لاس نه دی وینځلی ما سهار اودس کړی مخ لاس مې وینځلي
تاسو بل هسپتال ته راغلی هغې تلې او ټولې ښځې راوستې او زما تماشه یې پې کول دا ستا ملک په هغو اجازونو کې ضرورت څه دی چې ایر هوسټس یې دې کېنولي دي ایر هوسټس کراچۍ نه راتلمه یو ایر هوسټس یو رساله راوړه د جینکو فوټوانو پکې نن ملک کې وګورئ 300 کوره تباه شوي دي او د اخبارونو نن د منځ پاڼې وګورئ نن د منځ پاڼې وګورئ پکار دا نه دی چې نن ټول پاکستان تبې نیولی پکار دا نه دی پکار دا نه دی چې نن ټول پاکستان په وینو جړلی وی او ستا وزیر اعظم راغلی دی نن بیګا پرون یو واده اټینډ کړی دی او نن به بل واده اټینډ کوي په اخبار کې فوټوان وګورئ دا ستاسو ممبران دا تاسو چې وله ووټونه ورکړي چا وله خوله چینګه کړې ده چا وله دا سومبۍ چینګه کړې ده چا وله کم ځای چینګ کړی دی دی لګیا دی غاړې وځي لاسونه ټکوي او خنداګانې کوي په ګورنمنټ هاوس کې میټینګونه کوي او نن په وزیرستان کې 300 کورونو کې ویر کیږي پاکستان نه دی موږ نه یو نن ستا حکومت صرف دا کوي چې میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو پختن لدی چراشی د پختون گنده مزاج پختون یو چې زما وس در باندې ورسی چې پختو وای ژوندی بم پرې نه دم ما ستاسو ایمان ما بل ورځ وکتو ستاسو غیرت مې وکتو په 200,000 روپو راځي نه شوی شوی که نه زما مخکې تاسو غیرت مې وکتو ما تپوس لبره زما تپوس زه چې مړ شم ما په ډیرانو غورځوئ چې سپي مې وخوري دا خلک چې زما مړي ته راشي که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی نه زه خو به د هغه سړي نه قربانېږم چې چا زما قبر که نستی چا زما جنازه په اوږه کړي چا زه په لاحت کې ایښیم چا ما ته بسم الله وضعناک وعلى ملت رسول الله سلمناک د پیغمبر دین ته په لاحت کې زه چا وسپارلم زه خو به د هغې خلکو نه قربانېږم زه به دغه چې خان او نواب حجرې له راغی های خانم دوا لره موږ داسې چل صحیح ورک شي خدای مو الله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته مونځ ورکم والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکم دې ته تقریر وکم چې دا ستاسو فوټوانو کې اخبارونه اخلیم کینګې هغه خلکو ته نیولي دي چې د چا د لاسه سپیډ ایران ته راښکل نشته تاسو خلکو ته ورکېږئ ایمان مې نه غواړي بادشاه د ملک خو محمود غزنوي و که دوی کې ایمان وی په کاردانو چې نن دا ودونه ملتوي وی د قوم په غم کې نن تمام دورې ملتوي وی او نن د ټول پاکستان جنډې سرنګون وی او نن په ټول ملک یوم سیاه مناو شوی وی چې په افغانستان کې 300 کورونه په وزیرستان کې وران شو 300 میندې بورې شوې 300 ښځې کونډې شوې 300 کورونه او دکانونه او بازارونه تباه شو نن د پاکستان به یوم سیاه مناویږي دوی به څه کړي افغانستان کا ناظم الامور طلب کیا اور سخت احتجاج کیا گیا دا 800 کرتے دا سنو نن د کابل مسئلہ جنیوا مذاکرات ایوب خان لاړو صاحب بروس ته خبر او شو جنیوا مذاکرات دوی قصدن دا کابلیانو جوړه نراولی چې ملک تلار شي ځکه چې د دوی ورپورې القلون دی
ال کې ورپورې لوند دی نن جنیوا مذاکرات دي پلانې مذاکرات دا کېدای شي چې بین الاقوام سطح باندې به یو جوړه کول سړی وغواړي او ګینې نه بکی کته افغان مهاجرو مشران نه مني مشرانو کې وګورئ که 15 او شپږ کسه مني او دوه نه مني ا دوه راونی صحیح ځوړند کوي خبره ده که نو عزیزانو دار شي جنگ آسان وي خو د خېټې جنگ ډېر ګران دانن ستا په ملک کې تبلیغی جماعت والاو پسې چې بد وي په خدای قسم که د تبلیغ والاو نه ښه خلک چېرته دنیا کې شته په خدای قسم درته خورم خپله ډېر بېکاره مصرانه نه کېږي نن ورپسې دا خلق ولی دي یو شی را پیدا شوی طاهر القادري ورته وایي په ټي وي باندې راځي په دې ټي وي باندې ډاکټر اسرار هم راتلو سان جامې شو په ټي وي هغه را مخامخ کړی دی کټر بریلی دی هغه بریلی دی چې هغه ورځې په اخبار کې یو بیان ورکړی و چې زه مکې ته تللی وم په مکه کې په غار حرا کې ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی دا طاهر القادري هغه سړی دی او مال ملایکې راغلی وي نور ملایکې هم راغلی وي هغه د کشمیر ملایکې خو چې د پنجاب علما ورپسې شو نو بیا وی چې نه نه د کشمیر هسې خلکو ما پې ملایکه نامه ایښې دا طاهر القادري هغه سړی دی نن دې بې ضمیره او بغیرته قوم هغه نه مولیا جوړ کړی د هغه شکل وګورئ سر انګریزی پرېښی دی او ګیره کینچي کړې ده واورئ دا مسله د چا ګیره چې د قبضې نه کم وي هغه ګیره د خریلو برابر ده د چا ګیره چې د موټي نه کم وي د هغې او د خریلو یو حکم دی د طاهر القادري ګیره وګورئ خشخشه یې پرېښې ده د فاسق دی او دا خبره چې جبرائیل راغلی دا مسلمان هم نه دی راشي جنگ اخبار کې هغه کټینګونه درته وښیم چې لوی سرخي سره د ورکړي چې په غار حرا کې نو غار حرا کې خو جبرائیل رسول الله ته راغلی و کنه د بې ضمیره قوم هغه نن اسمان جوړ کړی دی او هغه بریلی دی هغه بریلی چاوئی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے خدای سره وای څه دي خدای خو یو توحید ذات ته که صدیق رسول الله سره دا بریلی ور سره بیا د ملک روټي خلاص او د زیارتونو شکرانه خواره مرګري شوي دا د مړو غساله او د مړو الوا خواره مرګري شي د زیارتونو حاصلات خواره په خبر ګوړاند شي راشي لک شریعت ته خو تاسو کوي چې په قبر منجور کې نول بیا مالګي خول بیا جاروګانې خول بیا په خزو جاروګانې وال بیا داغه چندې راټولول شریعت ته هم لک تاسو کوي کړه چې دا راوځي بیا غټ کټه په زیارت کې نولې خزا ورشي ملا ورته ټیټه کې دی په جارو دا د چا په خزو جاروګانې وایي د چا وایي خو د معتبرو خزو باندې جاروګانې په کلبونو کې وایي او ستاسو په خزو جاروګانې په زیارتونو کې وایي خبره خلاصه ده دا به کېږي کله دا بالا کیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث شي عرب ملکونو کې وګوره زیارت ته خو دې څوک نږدې شي قبر ته خو دې څوک نږدې شي جارو کاڼه دا
خو سوال نه پیدا کی ته دې ځنه اٹک نه واوړه په دې دغه ګوره مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ سوک دے ایوب صابری دے پلانے قاسمی دے مشہور نجومی تا اخبارات داغی پراپیگنڈا کئی تمام دیوالوں نے داغی پراپیگنڈا کئی راشی قرآن و حدیث خو کری چھ محبوب سوی پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی جادوگر ته راغی لاس یې ورته وښود او هغه ورته څه وویل او ده ومنل دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله نازل نن زمونږ ښځې د شب قدر په شپه په کورونو کې پالونه ګوري منګي کې څه نامې مامې واچي که نه جي دا جینکۍ راټولې شي منګي کې نامه واچي پلانې 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 ته خو پلاني له وجې نه ستا نامه خو هغه پلاني راووته په سترګه مړون دی اجینۍ ورپسې وایي چې پلانې په سترګه ړوند دی او بیا نه کمه ماڼي به وړه کمه رانجې به پورې نه دا د چا لونه وایي او د چا ښځې وایي دا ستاسو ملک دی دا زمون ملک دی دا نظام به هله ټیکي دا نظام ضیاءالحق نشي ټیک کولی ضیاءالحق ته وګوره په ملک کې د اور بل دی او ته لاړې په هندوستان کې د کرکټ تماشې کې دا کرکټ داسې آسمانی لوبه داو په قرآن په دا منځ کې لیکلې داو د حدیث په دا منځ کې لیکلې داو کرکټ ته او کرکټ ته او د هلکانو ته وګوره که پروردګار په دوی باندې د چرګو مرض راوړي دا حرامیان دا د چرې زامن چې یو پاتې نشي په دې غوږ پورې بیا روډي نیولي دا چل کړ هلکه څه چل دی مور دې وتښتېده که خور دې وتښتېده وکټې وکړو رنې وکړو وکټې وکړو رنې وکړو دا ملک دی کرکټ ته بیا دنیا ورته ناسته ده او دې ته هم کتلي دي شرمېدلو چې ښځې ورته ناستې دي او د هغه غونډس که مږي په کوم ځای پورې دې ته هم کتلي دا قسم په خدای که یو د ژوندي پرېښودی دا قوم یو نو ته بیا لاړې ځان سره دی خاتون اولم بوتلا او تم لاړې د کرکټ تماشې دی په ملک کې د اور بل دی په ملک کې د بچي کباب کېږي لګیا دي او ته د کرکټ تماشو ته لاړې دا زمونږ ملک دی عزیزانو دعا دا کوئ چې یا الله یا خو پاکستان په صحیح معنو کې پاکستان کې قانون قرآن کے قانون حدیث د جناب محمد رسول اللہ کے او کدا نکیگی نو پا وقت بیا پیرنگیانو تاوالا کے ماز دا قوم دا دی اہل ندے چے دا آزاد وی دا قوم دا دی اہل دے چے دا طول مر غلام ہو دا دی ضمیر پلیت تے ذہنیت غلامانه ده یو بادشاہ په لار روانو یو ملنګ یې ولیده چې ملنګ یې ولیده ډېره ښایسته وه راوینې وه محل ته یې بوتله خاوند یې شته وې نه جي فقیره یم زه خیر غواړم ملا یې راوغوښتو بادشاه ځان ته په نکاح کړه ښایسته ښځه چې په نکاح یې کړه د شپې ورته بادشاه وایي راځه ما سره روټۍ وخوره دا ورته وایي نه زه نه خورم هغه خیال کړی چې دا به شرمېږي ناوې ده یو ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې میاشتې تېرې شوې ښځه د بادشاه سره یو ځای روټۍ نه خوري بادشاه سوچ وکړو چې دا کم ټیم خوري بیړه د دې غرکشه نهر یې تېروي یو ورځ بادشاه روټۍ وخوړه ورته پټ چرته کېناست پټ نو دې روټۍ راواغسته او ټوکړې ټوکړې کړه
او په تاخونو کې کېښوه او یو تاخ ته ودرېږي چې خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي بل خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ دا ټوکړې داسې راټولي کړي نو بیا ورته کینې او ویې خوري ځکه چې د دې فطرت داسې و که نه ټول عمر خیر غوښتی و نو کا د بادشاه کور ته رالم فطرت بدل نشو اذا كانت تباع سوء اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب فطرت چې د کم قوم ګندۍ کروڑونه ماشټران ورته ونیسه والله کې فطرت ټیک د دې قوم فطرت ګنده دی ذهنیت ګنده دی دی ترننه دا محسوس کړي نه دي چې مونږ یو آزاد قوم سار په دې لاره تېرېدو امرګري راته ویل لږ زر زو د مړي دوا ته وې دا وزیر اعظم صاحب تېرېږي بیا روډ بند نشي چرته مال روډ به څوک بندوي ویل پولیس مال پولیس خو دې نږدې راشي زمونږ د موټر نږدې دې راشي چې روډ بند دی وزیر اعظم تېرېږي چې زه د ده د کلمې درته په دې سړک شیندم او که نه دا ډرایور ته هم چې ویوت دا سړک د وزیر اعظم د پلار جایګیر دی چې بل څوک به پرې نه تېرېږي ودرېږي وزیر اعظم صاحب تېرېږي ټیک به مونږ هم پیسو دی له د روډ بندي او یعنې دله د لار صفایي او مونږ چې تېرېږو نو صاحبه الله دې امان راکړي نو یو خو رشکې دي چې د خدای قهر مړه کم حکومت چې د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی هغه د څه علاج و دې شرمېدلو نه تپوسه کوي چې د رشکو نه سلنسر ویستي دي یو ټرار دی دا ولې ویستي وي بیا تیزه نه ځي نو چې د رشکو د سلنسر علاج نشي کولی اب هم څه ملکي چې دا اوسجاب ډاکټر چې پرون تا پاس کړی دی او ته د هغه علاج نشي کولی مړه تم څه حکومت یې کلرک بابو مزدور چې ته د هغه علاج نشي کولی تم څه حکومت علاج یې څه شی دی وښیم درته داسې نن راوځئ د دې بنګلو نه او په غریب کور کې کښېنئ ټیک ده غریب کور کې کښېنئ او دې قوم ته وښایئ چې زما کور ته غټه غوښه راوړه د ناغې په ورځ دال او ټیپر او سبزي راوړه چې زه یې خورم او دې غریبو سره په یو تالي ته کښېنه او په یو تالي روټۍ ورسره خوراک شروع کا که چا په دې ملک کې هړتال وکړو راشي دا ګیره مې په متیازو کله کوي